کریم فرمائی والعصر. علماء لیکي مفسرین کرام فرمائی دی والعصر کی دا وہ قسمیه ترجمه دا شو چې لما دې قسم وي په عصر باندې. اوس دا عصر څه شي دی؟ د عصر په تفسیر کې امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ څلور اقوال ذکر کړي دي. دا څلور اقوال ډیر مختصر او په ساده الفاظو کې بیان دي. عصر څه شي دی؟ رب کریم فرمای زما دې قسم وي په عصر باندې. اوس دا عصر څه شي دی؟ اول قول دا دی چې عصر نه مراد مطلق زمانه ده. رب کریم فرمای زما دې قسم وي په مطلق زمانه باندې. وجداد چې دې زمانه ډیر سرکش او نافرمانه ډیر متکبر ولیدل چې رب کریم داغي سټونه ورمات کړ او رب کریم داغي تختونه ورولټ کړ او هلاک شو د خسران او نقصان سره مخ وګرځیدل. دا زمانہ د هغه په حال باندې د ټول گواهانو نه غټ گواه دی. رب کریم په زمانه باندې قسم خوري فرمای والعصر زما دې قسم وي په زمانه باندې مطلق زمانه باندې مې قسم وي چې دا انسان په خسران او خساره تاوان کیږي. دویم قول دا چې د عصر نه مراد د مازیګر وخت دی. امام فخر الدین رازی رحمه الله خپل میاناز تفسیری کبیر کی فرمایي د عصر نه مراد د مازیګر وخت دی. رب کریم د مازیګر په وخت قسم خوري فرمایي زما دې قسم وي په وخت د مازیګر باندې. په دې کې غافل انسان د پاره تنبیه ده. انسان د مازیګر وخت څومره مختصر دی. د مازیګر د ټیم ته وګوره څومره لږ مختصر وخت دی. دغه رنګ دا انسان ستا زندګي او د دنیا د ژوند ډېر عارضي او مختصر دی. دا په غفلت کې دا شپې مه سبا کوه. رب کریم په مازیګر قسم خوري. دریم قول دا دی مبارک دریم قول بیانوي فرمایي والعصر زما دې قسم وي په عصر باندې. عصر نه مراد لمونځ په مازیګر دی. دا ډېر اهم لمونځ دی. رب کریم فرمایي تاسو ساتنه او حفاظت د ټولو لمونځونو کوئ خاص کر د لمونځ باندې چې مراد ته نو یو قول مطابق لمونځ باندې مازیګر لمونځ دی. په هر تقدیر دا خپل قول لازم څلورم چې کوم زما د بیان موضوع ده. څلورم قول امام فخر الدین رازی رحمه الله ذکر کوي فرمایي چې په ول عصر کې د عصر نه مراد نه مطلق زمانه ده. نه د مازیګر وخت دی او نه د مازیګر لمونځ نه مراد دی بلکې د دې نه یو معهود او خاص زمانه مراد ده. فرمایي هغه زمانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ده. رب کریم می فرمایي والعصر زما دې قسم وي محبوب استاد اوسېدو په زمانه باندې مې قسم وي. محبت جواب دا نه دی نو په دې جواب راکړه. زما دې استاد په زمانه باندې قسم وي. د محبوب په زمانه الله ولې قسم خوري؟ دې زمانه کې خپل کم خیس خو نشته، خپل کم کمال خو پکې نشته، خپل کم شرف او فضیلت او شان نه لري. رب کریم بیا په دې زمان باندې قسم خوري. دا ځکه چې دا زمانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وجه باندې د شرف او د عزت قابله ګرځېږي. د نبی علیه السلام په وجه د عظمت او د فضیلت او د شان او د رفعت قابله ګرځېږي. رب کریم ځکه په زمان باندې قسم خوري. مبارک په خپل فرمایي خیر القرون قرنی، بهترینه په تمامو ازمینو کې زمانه ده. په ټولو زمانو کې غوره زمانه هغه زمانه ده. یا فرمایي کومه زمانه چې زمانې ته نږدې ده هغه زمانه غوره زمانه ده. یا فرمایي کومه زمانه چې زمانې ته نږدې ده هغې ته چې کومه زمانه نږدې وي هغه زمانه هم زما د زمانې د وجې نه غوره زمانه ګرځېدلې ده. په کوم زمان کې چې الله محبوب تشریف راوړي هغه زمانه هم الله ته دومره معززه او محبوبه ده چې رب کریم په هغه زمان باندې قسم خوري. فرمایي زما دې قسم وي محبوبه ستا په زمانه باندې. دلته یو دوه خبرې درته کوم.
څومره خدمات د دین او څومره تصاویر او څومره ترقي د دین چې پخوا شوې وه قسم دې کارونه نن شته نن نشر و اشاعت به زیات وي او عمل به پکې کېدی کوم ملا چې تقاریر کوي تاسو د هغه مطلب او لهجې ته یا د هغه د صورت او سیرې ته وګورئ هغه هم د نبي علیه السلام په سنتو باندې تقریبا برابر دی موږ خو بیانېږي په ریډیو باندې په ټلویزیون باندې په فیم باندې واتساپ باندې یوټیوب باندې فیسبوک باندې انټرنیټ باندې یعنې مطلب په جوماتونو کې اخبارونو کې په رسالو کې په عمل پرې عمل نشته پخوا د دین نشر و اشاعت دومره ډول لکه دا نن چې څومره دی نو پخوا چې څومره عمل په دین باندې قسم دی نن د هغې په ذره هېڅ عمل هم نشته دی یاد ساته بل دا خبره خطرناکه ده څوک وایي مشران په تیاره کې پرېږدي دا موږ ته چا ویلي چې دا قرآن د الله کتاب مشران راته ویلي کړي ګوره موږ ته خپل مور او پلار پیر او استاد او علما ویلي هغوی ته چا ویلي چې دا د الله کتاب دی موږ خو دا لیدلې نن د الله سره خبرې شوي نن نبي علیه السلام لیدلې نن د هغې سره خبرې شوي نن صحابه کرام لیدلي نن د هغې سره خبرې شوي نن محدثین او فقها لیدلي نن د هغې سره خبرې شوي موږ ته چا ویل چې دا قرآن د الله کتاب دی موږ ته خپلو مشرانو ویل چې دا قرآن د الله کتاب دی او نبي علیه السلام د الله آخري پیغمبر او رسول دی هغې ته چا ویلي هغې ته خپلو مشرانو ویلي هغې ته چا ویلي هغې ته خپلو مشرانو ویلي هغې ته چا ویلي هغې ته خپلو مشرانو ویلي دا سلسله صحابه کرامو ته ورسېده صحابو ته چا ویلي نبي علیه السلام مبارک ورته ویلي نو اوس که موږ د مشرانو اتباع په دین کې پرېښوده او په مشرانو پسې موږ لاړ نه شو او زموږ اعتماد د مشرانو نه ختم شو نو په ایمان ووایه دا قرآن بیا د الله کتاب پاتې کېدی شي جواب رانه دی موږ خو د مشر په خوله منلی چې دا قرآن د الله کتاب دی نن چې زما د یهودو د نسوارو دا کومه اجنډه په موږ مسلمانانو کې روانه ده هغوی خو همدا غواړي چې زموږ د ایمانونه کمزوري کړي زموږ د اعتقاد او د اعتماد کمزوری کړي زموږ خو په خپلو مشرانو باندې یقین و په دې قرآن کې دي چې ورځ د قیامت حقه ده په دې قرآن کې دي چې د مرګ نه بعد دوباره ژوندي کېدل دي په دې قرآن کې دي چې نبي علیه السلام آخري نبي دی په دې قرآن کې دي چې الله واحد دی شریک نه لري اوس د دې قرآن نه زموږ ستا اعتماد پورته شو څنګه پورته شو اعتماد داسې پورته شو چې زه په مشر اعتماد نه کوم ځکه چې مشر په تیاره کې تېرلی نو ما خو نه خدای لیدلی نه رسول علیه السلام یې لیدلی نه ما ائمه او صحابه لیدلي دي زما د مشرانو اعتماد پورته شو نو زما په قرآن باندې ایمان چېرته راغی سبا خو به ما خلک هم دې ته جوړوي چې تا ته خدای ویلي دي چې دا قرآن زما کتاب دی تا خدای ډایرکټ لیدلی ته خو انډایرکټ خبرې کوي او دې پسې مزه مشران په تیاره کې تېر دي سبا به د الله د وحدانیت نه مې انکار کوي او دلته یو داسې معتمده خبره دا خو مې یو معقوله خبره کوله بیا دې خپلې موضوع ته راځم هغه ډېره اهمه خبره ده او هغه دا دی ورو امام ترمذي رحمت الله تعالی علیه چا چې ترمذي شریف لیکلي شپږ کتابونو ته صحاح سته ویلی شي بخاري مسلم ابن ماجه ترمذي صحیح ابو داود او لویه دوره کې طلبا راغلي دې نه بعد بیا د ستا په دې فارغ شي عالم شي دغه شپږ کتابونو کې یو ترمذي شریف امام ترمذي رحمت الله تعالی علیه د مبارک یو ورځ په مانځه ولاړ دی چا چې دا ترمذي شریف لیکلی دی په مانځه ولاړ او د مونږ نه چې کله سلام وګرځولو مونږ نه فارغ شو مبارک په ژړا شو ډېر زیات یې وژړل د مبارک یو تلمیذ دی یو شاګرد دی هغه راپاتې شو د مبارک ته وایي قربان جاړې ولې دا جړه ولې ده د مبارک ورته وایي په خپل حال باندې جاړمه قربان په خپل حال څنګه جاړي امام ترمذي رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي د نن لس کاله وړاندې زه ځل په دې مانځه باندې دقسې ولاړم او په مانځه کې د یو ګناه خیال زما دې ذهن ته راغی او دغه ګناه د خیال د راتګ په وجه په ما د الله تعالی یره غالبه شوه او د الله تعالی د یره دومره غالبه شوه چې زه په مانځه کې د الله د یره نه ورپېدم او بېهوشه راپرېوتلم او نن لس کاله بعد بیا زه په مانځه ولاړ یم هم د هغه ګناه تصور زما دې ذهن ته راځي خو په ما د الله یره نه غالبېږي په ما باندې بېهوشي نه راځي زه په خپل حال جاړم چې لس کاله وړاندې د الله نه څومره یېرېدلم نن نه یېرېږم یو
شاګرد ورته وایي قربان علت څه دی؟ لس کاله مخکې په دې زړو ذهن کې دومره یره وه، اوس نشته، وجه څه ده؟ او ورته وایي هغه لس کاله وړاندې زمانه د نبي علیه السلام زمانې ته نږدې وه او بهترینه زمانه وه. نن لس کاله بعد د دین رڼا کمه شوه، د خدای یره کمیږي. داسې نه یم. امام ترمذي رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي زه په خپل حال جاړم چې لس کاله وړاندې زه د الله نه څومره یېرېدلم، نن هغومره یره زما په دې زړه کې پاتې نه ده. هغه زمانه بهترینه زمانه وه، ځکه زما د محبوب زمانې ته نږدې زمانه وه. یاد ساته. د بغداد ښار رایاد شو. د بغداد په ښار کې وطن شراله یو دیوانه دی، د عبدالله د جملې نه یو مرد کامل دی. لاسو کې روټۍ نیولې دي، یو لاس کې روټۍ دي، بل کې روټۍ دي. او د بغداد په ښار را داخل شو، ناره لګئ والئ ګرمه روټۍ، تازه روټۍ په 1 ریال 1 روپۍ باندې، او والئ یخه روټۍ، باسی روټۍ، سړه روټۍ په 2 روپۍ باندې. همدا چغې وي او په دې بازار کې روان دی. یو سړی ورپسې شانه راغوړي، روغتیارو په دې پلی ورته لاس کې وښوده، ورته وایي قربان ته خو په جوش د خطاب کې لګې، خو ته خپلې نارې ته فکر نه کړې، ته غلط اواز کې. ته وایې والي ګرمه روټۍ، تازه روټۍ په 1 روپۍ، او والي یخه او باسي او سړه روټۍ په 2 روپۍ. نو یخه روټۍ خلک په 1 روپۍ خرڅوي، هغه ارزانه، او ګرمه روټۍ خلک په 2 روپۍ خرڅوي، هغه ګرانه. ته خو الټه لګیایې. دې درویش ورته سترګې راواړولې، وایي قربان زه په جوش د خطاب کې نه یم، زه په هوش کې لګیا یم، زه خطا نه یم، زه ټیک لګیا یم. هغه صاحب حیران شو، وایي خطا ولې ګرمه روټۍ په 1 روپۍ خرڅې، یخه او سړه او باسي پرونۍ روټۍ په 2 روپۍ خرڅې؟ دا درویش ورته وایي دا یخه او سړه او پرونۍ روټۍ پرونۍ ده، او دا ګرمه روټۍ نننۍ ده. او پرون ورځ زما د محبوب زمانې ته ډېره نږدې وه. هغه څه چې زما د محبوب زمانې ته نږدې دي، د عاشقانو په نسبت باندې هغه ډېر باقیمت او باقدره دي. یاد ساتئ. چا کې عشق وي هغه به ما نه په 2 روپۍ اخلي، ځکه زما د مبارک زمانې ته نږدې ده. رب کریم په دغه زمان باندې قسم خوري، والعصر زما دې قسم وي محبوبه، ستا په زمان باندې، ستا په زمانې مې دې قسم وي. امام فخر الدین رازي رحمه الله په خپل تفسیر کبیر کې دلته دلیل قایموي، وایي د محبوب د وجې نه کله زمانې ته شرف ملاویږي. رب کریم په زمان باندې په زمانې قسم خوري، خو کله کله د محبوب د وجې نه ښار د مکې ته او ځمکې ته، یعنې مطلب دا دی چې ښار د مکې معظمې ته فضیلت او شرف ملاویږي. نو رب کریم په ښار د مکې باندې قسم خوري. توجه غواړم، رب کریم فرمایي لا اقسم بهذا البلد. امام فخر الدین رازي رحمه الله دلیل قایموي او فرمایي وي رب کریم په زمانه قسم خوري، والعصر، او رب کریم د محبوب د پیدایش په ښار قسم خوري په مکې. نو فرمایي لا اقسم بهذا البلد. ترجمه په دې کې تقدیرین دي، علماء په دې پوهېږي. اول تقدیر دا دی چې دا لا اقسمو کې لا په اصل حال پرېږدئ او وروستو قید ولګوه. ترجمه دا راځي لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم زه قسم نه خورم بهذا البلد په دې ښار د مکې باندې، وروستو به قید لګي چې لا په اصل حال پرېږدي. نو ترجمه دا شوه ان لم تکن فیه محبوبه، که ته په ښار د مکې کې نه، نو زه په ښار د مکې باندې قسمونه نه خورم. یاد ساته. د محبت جواب نه دی. زه په ښار د مکې قسم نه خورم که ته په ښار د مکې کې نه. او دویم تفسیر دا دی، دویم تقدیر دا دی چې لا زائد دی لتاکید القسم، لا زائد دی لتاکید القسم. نو ترجمه دا شوه اقسم بهذا البلد، زه قسم خورم په دې ښار د مکې معظمې باندې، زه قسم خورم په ښار د مکې معظمې باندې. اوس به یو واهم وهم کوي، یو انسان به سوچ کوي چې ګینې رب کریم په مکې قسم خوري، ځکه خوري. توجه مو شته دی؟ جواب را نه دی. توجه شته دی؟ دا خبره روم ډېره اهمه ده، دغه توجه پوره راوګرځوئ دې طرف ته، نافل مه کښېنئ. یو سړی به دا وهم کوي چې رب کریم په ښار د مکې قسم خوري، ځکه خوري چې په مکه کې بیت الله دی، ځکه خوري چې په مکه کې مقام ابراهیم دی، په مکه کې حتیم دی، په مکه کې ملتزم دی، په
مکه کې آب زمزم دی، په مکه کې مطاف دی، په مکه کې باب کعبه ده، په مکه کې میزاب رحمت دی، په مکه کې رکن یمنی دی، رکن عراقی دی، رکن شامی دی، رکن اسود دی، په مکه کې حجر اسود دی، په مکه کې صفا ده، په مکه کې مروه ده. ځکه په رب کریم قسم خوري چې په دې کې ډېر مبارک ځایونه دي. نه جي رب کریم د قسم علت په خپل باندې په دغه صورت کې ورپسې آیات کریمه کې بیانوي. فرمایي لا اقسم بهذا البلد، زه قسم خورم په ښار د مکې معظمې باندې. وانت حل بهذا البلد، رب کریم فرمایي وانت حل بهذا البلد. وتفاصيل ذکر کوم. یو قول عبد الله ابن عباس حبر الامه رئيس المفسرين د تر بچی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی. مبارک فرمای ترجمه دا ده وانت حل بهذا البلد، اي انت مولود في هذا البلد. او دویم قول او دویم ترجمه د حضرت امام قرطبی رحمت الله تعالی علیه دا مبارک ترجمه او تفسیر داسې کوي وانت حل بهذا البلد، اي انت مقيم في هذا البلد. ټول معنا او خلاصه دا شو، تفسیر دا شو، توجه غواړم. رب کریم فرمایي چې زه قسم خورم په ښار د مکې معظمې باندې، په دې وجه قسم نه خورم چې په مکه معظمه کې بیت الله دی، حجر اسود دی، حتیم دی، ملتزم دی، مقام ابراهیم دی، مطاف دی، او دغه رنګ په دې کې صفا ده، مروه ده، بزمزم دی. په دې وجه قسم نه خورم زه چې په مکه معظمه باندې قسمونه خورم، په دې وجه خورم چې محبوبه ته په دې ښار د مکې کې پیدا شوې او ته په دې ښار د مکې کې اوسېږي، نو ستا د وجې نه په ښار د مکې باندې قسمونه خورم. ترجمه عبدالله ابن عباس سے دا ترجمه امام قرطبی رحمه الله کی وانت حل بهذا البلد، اي انت مقيم في هذا البلد وانت مولود في هذا البلد. تبدي خار کی پیدای، تبدی خار مبارک کی اوسېږي، محبوب استاد وجه په خار د مکې باندې تشهود فرمایي. کله د مبارک له شرف زمانه ته ملاويږي او کله کله شرف خار د مکې ته ملاويږي. دلته د ذوق زیاتېدو یو ډېره بهترینه خبره درته کوم. توجه مشتری جواب راکړي او هغه دا ده مکه معظمه بهتره ده او که مدینه منوره بهتره ده. په دې کې د علماو اختلاف دی په دې جزئیه کې چې مکه معظمه بهتره ده که مدینه منوره بهتره ده. محقق على الاطلاق شارح مشکات الشیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله فرمائی وی بعض علماء فرمائی چې مکه معظمه بهتره ده او هغې دلایل بیانوي او د هغې په دلایلو کې ډېر قوت دی، حسن دی، پکې ډېر قوي مضبوط او ښایسته دلیل وایي. بعض علماء فرمائی چې نه جي مدینه منوره بهتره ده. دا کوم علماء چې وایي مدینه منوره بهتره ده نو دې دلایل بیانوي، د دې په دلایلو کې قوت دی، حسن دی، ډېر ښکلي دلیل بیانوي. نو اوس مکه بهتره شوه که مدینه؟ د علماو خپل اختلاف دی په دې کې، دواړه طرف ته دلایل دي. شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله فرمایي وی زما رأی دا نه ده چې مکه معظمه بهتره ده او زما رأی دا هم نه ده چې مدینه منوره بهتره ده. او فرمایي زما نظر او زما رأی جدا ده. او مبارک فرمایي زما رأی دا نه ده چې مکه بهتره، زما رأی دا هم نه ده چې مدینه منوره بهتره. زما رأی دا ده چې کوم ځای کې د الله محبوب وي، چې د الله محبوب مکه کې نو مکه بهتره، او چې د الله محبوب مدینې ته راغی نو مدینه منوره بهتره. تاغیر شرف زمانی ته ملاویږي، تاغیر شرف خار د مکې ته ملاویږي چې کوم ځای کې د الله محبوب وي هغه ځای بهتر دی. دلته یو دوه ډېرې د ذوق خبرې وغم واورئ وهغه دا ده یوه خبره چې حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي په جومات کې په مانځه کې اول صف ودرېدو کې چې څومره اجر او ثواب دی، که زما د امتیانو مؤمنانو ته دغه ثواب اندازه وشي، پته ولګي، نو دوی به په دې صف ودرېدو کې جګړې شروع کړي. یو به وایي چې زه ودرېږم، بل به وایي چې زه کوم به نه ځای کېږي. نو دوی به صلح په څه باندې کړي، قراندازي به شروع کړي، ټاسونه به ولې پچه به ګزار کړي. هر سړی به د صف اول په باره کې صف اول کې ودرېدو کې ډېر اجر دی په مانځه کې. اوس اول صف تاسو پېژنئ کوم یو دی؟ کوم صف چې د امام د مصلي سره ټچ وي دې ته صف اول ویلی شي. دې نه بعد چې دا کوم دویم دی هغې ته دویم او دریم صف بیا ویلی شي. اوس امام د جومات په حال کې دننه ودرېدو
اول صف هغه چې کوم د امام د مصلی سره ټچ دی امام چې کوم ځای ودرېدو په حال کې دننه او تور پسې اول صف کې ودرېدي نو هغه ثواب چې نبی علیه السلام بیان کړی هغه دلته ملاویږي خو که چېرته امام مصلی واغسته او بار برنډې ته لاړ او برنډه کې ودرېدو او تور پسې برنډه کې په اول صف کې ودرېدي نو هغه ثواب چې دلته د حال په دې کمره کې دننه ملاوېدو اوس هغه ثواب بهر برنډه کې ملاویږي خو که ته چېرته امام دا مصلی واغسته او بهر صحن ته لاړ ودرېدو بهر صحن د جومات کې ودرېدو او ته لاړ امام پسې هلته ودرېدي نو هغه ثواب چې دلته په دې حال کې ملاوېدو برنډه کې ملاوېدو اوس هغه بهر په صحن کې اول صف کې ملاویږي غرض دا دی چې د آخرې زمانې یو مولانا صاحب یو قاري صاحب یو حافظ یو استاد په برنډه حال کې ولاړ وي نو فضیلت د دې صف دی که دا امام د دې ځای نه برنډې ته لاړو نو فضیلت هلته برنډې ته لاړو او که دا امام د بهر برنډې نه صحن ته لاړو نو فضیلت صحن ته لاړو نو چې د آخرې زمانې د یو مولانا صاحب په ځي بدلونو باندې فضیلت بدلېږي او شرف هغه ځای ته ملاویږي بیا د هغه ځای نه بل ځای ته ملاویږي نو سوچ وکړئ چې امام الانبیا ځای بدلوي مکان بدلوي شرف به بدلېږي که نه بدلېږي سبحان الله مبارک په مکه کې الله اکبر رساله یا رسول الله مبارک په مکه کې شرف مکی ته ملو مبارک مدینه ته راغی شرف مدینه ته ملو زه یو خبره دلته بله ذکر کوم چې ستاسو ذهنونو دا خبره واخلو ستاسو په دې ذهن کې دا خبره ښکته شي او هغه دا لږ سوچ وکړئ یو ځل شیخ شهاب الدین سهروردي صاحب ته خپل یو مرید راغی او ورته وایي قربان دا راته ووایه چې په دې تمامو کائناتو کې بهترین ځای کوم یو دی شیخ شهاب الدین سهروردي صاحب ورته فرمایي په تمامو کائناتو کې بهترین ځای د نبی علیه السلام د مرقد مبارک د روزي او د قبر هغه ځمکه ده چې کوم د هغه مبارک د جسد سره لګېدلې ده دا ځمکه د الله په نسبت باندې د عرش نه اوچت مقام او مرتبه لري ور ما د عبادت په لحاظ یاد نه کړ دلته د یوې خبرې ته لږ ښه سوچ وکړئ شیخ شهاب الدین سهروردي صاحب ورته وایي د علماو اجماع ده په دې خبره چې په تمام کائناتو کې د ټولو نه بهترین ځای هغه دی کومه ځمکه د روزي د نبي علیه السلام د بدن سره لګېدلې ده دغه ځمکه د عرش مولا نه هم د الله په نسبت باندې غوره او افضله ده یو د عبادت په اعتبار سره او د عبادت په لحاظ خبره ده نو د عبادت په لحاظ باندې غوره ځای بیت الله شریف دی بیت الله شریف سرزمین د حرم د مکې معظمې داسې فضیلت لري توجه غواړم چې یو انسان دغلته یو نیک عمل کوي نیکي کوي نو رب کریم د دې انسان د هر نیکي په 1 لاکھ نیکو باندې قبلوي سبحان الله کته یو سجده لګي تا ته د 1 لاکھ سجدو ثواب ملاوي کته 1 روپیا صدقه کی تا ته د 1 لاکھ روپو د صدقې ثواب ملاوي کته یو سپاره تلاوت کی د 1 لاکھ سپارو تلاوت ثواب ملاوي کته یو ځل درود شریف وای د 1 لاکھ درود ثواب ملاوي کته یو ځل سبحان الله وای په مکه معظمه حرم د مکی کې نو د 1 لاکھ سبحان الله ثواب ملاوي یعنی هر نیکی په مکه معظمه کې په 1 لاکھ باندې د دین غرض په اعتبار د عبادت سره د ثواب په د عبادت په اعتبار سره د مکی معظمه نه غرض نشته کچا درته و چې ما سره د گجرات نه روان شم لاهور پورې لاړ شم او ورته 50 کروڑ دی دا خبره به ټي پی کې غلطه وای دا زه خو د بیت الله شریف نه غوړه نه لګم جواب را نه غلی شوی دا زه د چا په نوم یادېږي او هغه زه د چا په نوم یادېږي څنګه سوچ وکړئ دیږي کې څو خدمات کوي د بیت الله شریف خدمت د چا په لاسو شوی د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام دیږي ته څوک راځي او هلته به څوک راته به د الله انبیا راتلل نو که یو سړی د عقل خاوند علم نه لري قرآن حدیث باندې پوهه او عبور نه لري دومره سوچ خو وکړه چې هغه کور چې د الله په نوم یادېږي بیت الله ورته ویلی شوی دی د الله په نوم یادېږي تمام عمر یې انبیاو خدمتونه او طوافونه او عبادتونه پکې کړي دي هغه ځای او دا ځای چې د پاکستان په سرزمین باندې یو ځمکه ده د یو هندو په نوم باندې یاده ده دلته د 50 کروڑ ثواب شي او په الله تعالی په کور کې چې د تمام روی زمین نه غوره ځمکه ده د عبادت په لحاظ باندې هلته د په 1 لاکھ باندې شي
بیا که د قران یا حدیث نه ثابت و نه بیا منلې ته چې د خدای حکم دی بس نو په 30 سپارو قران کې همون د آیات پیدا نه کو زه به خیر دې کچا یو 30 سپاره کې مراتو خیر نو زه به احسان مند دی په 30 سپارو کې خدا نشته په دې شپږو کتابونو د حدیثو کې چې مونږ وایو په دې کې خدا نشته چې یو سړی د پاکستان سرزمین ته د لاهور زمکه تراو او دلته یو شپتی راکا یا 3 ورځې یا سلوي ورځې یا کال لګولو یا شپږ میاشتې سلور میاشتې ته 50 کروڑ قسم دې کدا په حدیثو کې شته او دا ترتیب چې 3 ورځې سلوي ورځې سلور میاشتې شپږ میاشتې والله که یو صحابي لګولې دا خو بدعت دی ځکه کوم کار چې صحابو نه کړي په دین کې هغه ټاکل او راټومبل هغه ته بدعت دی دا خو په خیر القرون کې نه دي شي دا چا نه قران کې شته نه حدیثو کې شته دا په دې هيئت قضایي باندې کول دا بدعت خلک میلاد ته بدعت وایي هغه باندې وځي یو اخري خبره ورته کوم ان شاء الله هغه استاد زين په خپل کولوش ورو اصل بدعت دا شیز دی چې د خدای او د رسول په مقابله کې یو خبره منګړه او د ځان افترا وټاکي او بیا پاغه سره حټک د الله تبارک وتعالى له شاعر او د بیت الله شریف کې دا شیز خطرناک دی موږ خلکو نه حق ورکشي دي د باطل سره خلکو ګډ وډ اوس د حق او باطل پہچان ځکه نه کو چې سوچ خبرې ته نه کو لکه سوچ وکي هغه ځای چې د الله په نوم یادېږي او د الله تعالی انبیاء جوړ کړي دي توافر د الله تعالی انبیاء راغلي دي جړاګانې هغه کړي دي هلته په یو لاک شینېږي او د پاکستان په سرزمین کې 50 کروڑ شي دا یو لک زیات دي 50 کروڑ زیات دي 50 کروڑ ځکه یو آیات کې حدیث کې راغلی و خو نه وکړه او چې قران حدیث کې نشته او بیا ته دې خبرې پورن خدای دی دا سادهګان تیرباسي دا سمکه او حدیث سره امت کې تفریقه راځي د شاعر الله به د راځي د بیت الله شریف نه بسبا د خلکو عقیده او نظر ووري چې هغه په یو لاک دی دلته 50 کروڑ دی نو دماغ می خراب دي چې زه سلور نیم لک روپے لګوم بیت الله ته زمو 50 ورځې سخت د حج تیروم هغه په دې 3 ورځې دلته دعا کې ولې تیروم او واجب خبره خدا دا چې په کلی کې دعا کیږي نو هغه شرک او بدعت دی کله جنازې نه بعد سو دعا کوي دا پیغمبر علی السلام نه ده کړی او دلته بیا خلکو ته وایي چې څوک نزي موږ سره لاړ شي اجتماع نه باندې راخه دعا کیږي تاریخ جمیل سے ډېر خوږه دعا کوي دلته خلک دعا نه مری کې سنتونه بعد دعا نشته د جنازې نه بعد دعا نشته او دینه بعد نشته او بیا چې څوک در سره نزي نو د دعا په باندې باندې گجرات نه روان کې لاهور ته بوزو دا انصاف دی ایمان وای دا انصاف دی دلته خو دعا نه مني ورته بیا خلک دعا نه بوزي ولې دا خدای تعالی دلته د شارک نزيات نږدې نه چې بیا مرکز ته بوزي ځان سره خدا خدای خو دلته مشته دلته مولي کنه ولې دا عوام نور دیر باس یو توګه کې دوی خبره مال افسوس دار شي کوم چې د جمعې په شپه تبارک الذی وای یا د درود شریف ختم کو نو دی د جمعې شپه خاص کړي دا او خپل د جمعې په شپه پندو کې والی رواني نو دا ته د جمعې شپه نه خاص کړ د اتوار په شپه د پیر په شپه ولې نزي د نه په شپه ولې نزي ټول عمر د جمعې په شپه روانه د ما د جمعې شپه په اسلام کې نشته او ستاسو د جمعې شپه شته دي دا انصاف دی پیمان وایي جواب را نه دی انصاف دی که زه د جمعې په شپه د الله کلام ویلم د الله په کور کې هغه بدعت دی او ته چې پندو کې والی او ځان سره ترماس والی ځان سره سرندر والی نوخ والی روان شي زما خو د جمعې شپه نشته او ستا بیا د جمعې شپه شته دی زه مسلمان نه یم زه چې د الله کلام د الله په کور کې نه هغه بدعت او ته چې روان شي والته په باندې باندې چکر یې په زندګي سوچ شي مرکز ته روان نه هغه جایز روان دي افسوس ما ته وي د مړي په کور کې 3 ورځې لاس پورته کول او دعا نشته 3 ورځې نه مړي د مړي د کور او خپل سی روزي روان نو ما خو 3 ورځې نه مړي واغ خپل 3 ورځې کوم دي ثابت ما ته خایته مونږ ته وی سلويختی نشته سلويخ ورځ لاس پورته کول او خپل سلويخ تورلو رواني زما سلويختی نه باندې او خپل سلويختی نه کړی نه ثابت ما ته خو خیال نه افسوس ته موږ سره دوکېږي ستاسو لپاره ارسشتا او زما لپاره سن نشته د پوری زوی څه خو بوې کنه څه خو بوې کنه ستاسو لپاره په اسلام کې دا ټول جایز دي زما لپاره صرف ناجایز دي افسوس صد افسوس د انصاف د پیمان وایي تواب را نه دی زه خو انصاف له تاسو نه غواړم خبره مې دې پورې کولو لږ توجه مو غواړم مبارک فرمایي شیخ شهاب الدین سهروردی رحمت الله تعالی علیه مولد ته فرمایي وي بچیا په تمام روی زمین باندې د تمام نغوره زې په کائناتو کې
هغه د محبوب علیه السلام د روزي مبارک زمکه ده هغه زمکه چې کوم د هغې د جسد اطهر سره لګېدلې ده د خدای په نسبت باندې دا د عرش مولا نه اوچته ورسره سبحان الله مرید ډېره ښایسته خبره ورته کوي ورته وایي قربان چې په مخ د ځمکه په کائناتو کې بهترین ځای هذا نبی علیه السلام د روزي مبارک ځمکه ده موږ شپه ورځ په دعا کې د الله نه بیا جنت ولې غواړو چې خدای موږ جنت ته بوتلی کړي موږ جنت ته بوتلی کړي بیا خو په کار دا وه چې موږ د روزي د ځمکې سوال کولی چې هلته هم بوتلی کړي نو قربان موږ ټول مسلمانان خو لګیا یو شپه ورځ دعا کوو چې خدای موږ له جنت راکړي موږ جنت ته بوتلی کړي نو شیخ شهاب الدین سهروردي رحمت الله تعالی علیه ډېر عجیبه جواب ورکوي وایي بچې د الله تبارک وتعالی محبوب چې کوم ځای وي هغه ځای بهتر دی په دنیا کې مکه کې نو مکه بهتره مدینه ته راغی مدینه بهتره په آخرت کې به د الله محبوب په جنت کې وي نو د جنت نه بیا بل بهترین ځای د الله د محبوب د وجې نه نشته دی سبحان الله تکبیر الله اکبر علیه رساله یا رسول الله علیه رساله یا رسول الله چې الله محبوب کوم ځای وي هغه ځای بهتر دی په آخرت کې به په جنت کې موږ ځکه د الله نه د آخرت کې د جنت د کور د اوسېدو سوال کوو سبحان الله زمونږ دعوه دغه ده چې مبارک کوم ځای وي هغه ځای بهتر دی ورونو غرض د ټولې خبرې دا دی چې کله کله د مبارک د ذات نه شرف خار د مکې ته ملاویږي او کله د مبارک د ذات نه شرف زمانې ته ملاویږي زه په دې باندې یو خبره بله کوم او هغه ډېره د ذوق خبره ده ستاسو به خوښه شي خو که توجه مو ورته برابره وه او هغه دا الله محبوب مبارک فرمایي وایي زما د امت پنځه خصوصیات دي په نورو امتونو باندې پخوانو امتونو ته دا پنځه خصوصیات الله نو ورکړي دا صرف زما د امت خصوصیت او هغه څه دي پنځو کې صرف دوه بیانون دا لګورئ وخت به مو شي انشاءالله اول نمبر خصوصیت مبارک په هغه دوه کې دا بیانوي پنځه خصوصیات دي زه دوه بیانوم په هغه دوه کې اول نمبر خصوصیت دا دی مبارک فرمایي د پخوانو امتونو منځونه به د خپل عبادتګاه نه بهر نه کېدل هغوی به چې مونځ او عبادت کولو صرف په خپل عبادتګاه کې به مونځ قبلېدلو کېدو به هغوی به د چرچ نه کلیسې نه ګرجې نه مندر نه بهر مونځ کولو نو د هغې مونځ به نه قبلېدلو او زما د امت خصوصیت دا دی توجه غواړم ورونو دې طرف ته لږ متوجه شي زما د امت خصوصیت دا دی مبارک فرمایي چې زما یو امتي که په جومات کې مونځ کوي هم یې خدای قبلوي او که د جومات نه بهر په دې روی زمین باندې هر پاک ځای کې ودرېږي او دی مونځ کوي نو الله تعالی دې دا مونځونه قبلوي یاد ساتي دې کې د ذوق یو ټکی دی اول په دې خبره د اثر خلاص کې ځان پوهه کوي بیا هغه ټکی درته وایم مبارک فرمایي د پخوانو امتونو منځونه به د عبادتګاه نه بهر نه قبلېدل زما د امت منځونه په عبادتګاه کې هم قبلېږي یعنې جوماتونو کې او د جومات نه بهر چې ته په کور کې مونځ کې په جومات کې کې حجره کې کې بیټک کې کې دوکان کې کې بازار کې کې په پول ودرېږي پټي کې ودرېږي د مسلمان په ملک کې ودرېږي د کافر په ملک کې ودرېږي په پاک ځای ودرېږي مونځ کوه ستا مونځ الله قبلوي د پخوانو امتونو منځونه به نه قبلېدل سوا د عبادتخانې نه دویم خصوصیت مبارک فرمایي هغه دا دی د پخوانو امتونو دپاره تیمم جایز نه بیمار به شو یا بدن به ناپاک و وزر به پیدا شو هغه دپاره سوا د اوبو نه بله لاره نه وه هغه به اوبو باندې ځان پاکولو اودس به یې کولو غسل به یې کولو مبارک فرمایي زما د امت خصوصیت دا دی که یو انسان بیمار وي عذر پیدا شي یا اوبه نه وي او دی ناپاک دی جنابت کې دی یا بې اودسه دی نو دی د تیمم ووهي ځمکې نه یو ګزار ورکړه په مخ راکاږه دویم ګزار ورکړه په لاسونو تر څنګلو راکاږه که ته په غټه بې اودسۍ جنابت کې وي د هغې نه پاک او که ته بې اودسه یي نو ته د بې اودسۍ نه پاک شوې په دې خاوره باندې رب کریم زما د امتیان پاک ګرځوي یاد ساتئ هغه ټکې اوس دا دی د ټول بیان دپاره دا دوه خبرې چې ما وکړې د هغې خلاصه دا ده ورونو توجه اوس غواړه پخوا به په دې ټوله ځمکه منځونه نه کېده صرف عبادتخانې نه سوا اوس هر ځای منځ کېږي دا ولې غرض دلته دی پخوا به صرف په اوبو باندې بدن پاک کېدو اوس په خاوره هم پاکېږي دا ولې علما فرمایي وایي کله چې د نبي علیه السلام پیدایش نو شوی هغه په کومه شپه پیدا دي په کومه میاشت دی مبارک د نوشیروان بادشاه د تخت نشینۍ څلوېښتم کال
د نوشیروان بادشاہ د تخت نشینه سلوختم کالو د حضرت عیسی علیہ السلام نه 501 کال بعد هغه کال چې هغه تعام الفیل ویل شي هغه کال چې ابراهیم په بیت الله شریف حمله کړې و دا هغه د حمله له سلوخ یا 50 ورځې بعد انګریزي میاش اپریل و اسلامي میاش ربيع الاول ودي کیس اختلاف نشته عام الفیل په دې کیس اختلاف نشته د نوشیروان بادشاہ د تخت نشینه سلوختم کالو په دې کیس اختلاف نشته 571 عیسوی په دې کیس اختلاف نشته د پیر شپه په دې کیس اختلاف نشته صرف په تاریخ کې بعض خلک موږ د اهل سنت والجماعت سره اختلاف کوي سو کوئی دویم تاریخ او سو کوئی اتم یا نهم تاریخ او سو کوئی دولسم سو کو اهل تشیع او شیعاګان وي او لسم تاریخ موږ سره په تاریخ کې اختلاف نه کوو د نبی علی السلام میلاد خو مناو خیر دې په 22 مناو خو میلاد خو مناو غرض د خبرې میلاد موږ په تاریخ کې اختلاف در سره نه کوو د اپریل د میاشتې شلم تاریخ د ربيع الاول 12 تاریخ د پیر شپه د صبح صادق صحنی او دغه رنګ ریاضدانان لیکي د هيئت علما لیکي چې شل منټ او سلور بجې وي د نبی علیه السلام مبارک د خپل نور غیږ ته راتللی شو او بیبي امینه فرمایي خرجت مني النور زما د بدن نه د نور یو ټوټه جدا شوله د نور یو شعاع جدا شوله د هغې په رڼا باندې ما تر لرې پورې د شام محلات ولیدل غرض د خبرې مې دا دی چې نبي علیه السلام دنیا ته تشریف راوړلو او د مبارک دا پاک قدم په دې ځمکه باندې ولګېدو دا قدم الله ته دومره ګران او محبوب قدم دی چې د دې قدم د لګېدو د برکت نه د تمامې دنیا ځمکه قابله د عبادت وګرځېدلې پخوا صرف په عبادت خانه کې منځ کېدو بهر منځ نه کېدو ولې د رحمت عالم سید ولد آدم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قدم مبارک ځمکې ته نه رسېدلی خو هغه چې کله د پاک قدم په دې ځمکه باندې ولګېدو دا قدم الله ته دومره ګران او محبوب قدم دی چې د دې قدم د لګېدو د برکت نه اگر چې د عربو په سرزمین لګېدلی دی خو دا قدم الله ته دومره ګران دی چې د دې قدم د لګېدو د برکت نه رب کریم د تمامې دنیا ځمکه قابله د سجدې او د عبادت وګرځولی د مسلمان په ملک کې ودرېږه عبادت کول لایق دی کاناډا ته لاړ شه امریکا ته لاړ شه برطانیا ته لاړ شه رشیا ته لاړ شه روس ته لاړ شه چین ته لاړ شه هندوستان ته لاړ شه د کافر په سرزمین ودرېږه په جومات کې مو ودرېږه بهر ودرېږه مونځ کوه رب کریم ستا دا سجدې ولې قبلوي وایي ته ما ته سر په سجده پرېږده په دې ځمکه چې هر ځای یې زږې قبلومه چې په دې ځمکه زما د محبوب پاک قدم لګېدلی دی دا قدم د شرف د وجه نه رب کریم د عبادتونو منځونه قبلوي په جمعات کې قبلې بهر قبلې ها دا تیمم ولې جایز شو پخوا خو پاکوالی صرف په اوبو راتلو د محبوب علیه السلام په شریعت کې الله تعالی خورا قابله د پاکوالي وګرځول علما هم دغه علت بیانوي فرمایي چې د مبارک قدم نه دی لګېدلی نو د ځمکه کې داسې کمال نشته که دا خاوره څوک راوالي سر نه تر خپوی په ځان ومږي نور به یې خیرن کي پاکوي یې نه خو چې کله دا پاک قدم د ځمکې ته ورسېدو او په دې ځمکه ټچ شو رب کریم ته دا قدم دومره محبوب قدم دی چې اوس د دې قدم د برکت نه که ته د عذر په بنا دا خاوره راوالې په خپل مخ او په لاس باندې ولګې تر څنډلو پورې لاسونه پېکه کړي کړي په ځای د دې چې تا خیرن کي شریعت دا فتوه درکوي قرآن دا فتوه درکوي حدیث دا فتوه درکوي چې ته د جنابت نم پاک شو ته د هر قسم پیدسونه پاک وګرځېدلی په دې خاوره باندې پاک قدم زما د محبوب لګېدلی الله ته دا محبوب دومره ګران دی چې کومه زمانه کې راځي هغه زمانه هم ورته ګرانه ده قسم پرې خوري قسم رب کریم چې په قرآن کې په سخري هغه ذي شرف وي دا عظمت والا وي په هغې باندې قسم خوړی شي کله د محبوب په زمانه قسم خوري کله په ښار د مکې قسم خوري ورسره دا ویم کوي چې سبا څوک دا ونه وایي چې په ښار د مکه کې بیت الله دی مبارک ځایونه دي ځکه پرې قسم خوري نه قسم پرې ځکه خورم چې ته پکې پیدا یې او ته پکې اوسېږې نو ستا د وجې نه په ښار د مکې قسم خورم کله د محبوب د قدم د شرف د برکت نه د نسبت د برکت نه دا تمام ځمکه د عبادت قابله ګرځي او کله د محبوب د پاک قدم د برکت نه د تمام ځمکه پاکه ګرځي چې څوک په دې ځمکه باندې اوس خاوره راوالي د عذر په بنا تیمم وهي دی به پاک ګرځېږي یو نقطه دلته بله بیانوم خوښه مو ده جواب رانغی یو نقطه بله بیانوم بیان کوم خوښه مو ده جواب نه راکولی دا د کوټې یاران خو بیخي خاموش ناست
شان مونږ به نویني او نه باوري نو غوخه مې رستم کار کوي که نظر رستو کار نه کوي غوخه مې رستم اوریدل کې خوښه مو د بیان کما او هغه دا دی قرآن راوړی ربی کریم قرآن مجید فرقان حمید لارب کتاب کی فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اے طواف کون کو کله چې تاسو طواف نه فارغ شوي نو تاسو د مقام ابراهیم نه زنده منظور سي یعنی د مقام ابراهیم په خوا کې ما تاسو په سجده پروزي 2 رکعات واجب الطواف ادا کړئ زبست تاسو عبادتونه قبول کوم تاسو نه راضي شئ د مقام ابراهیم سره په سجده پروزي دلته نبی عليه السلام سجدي لګولې دي صحابه هم لګولې دي نیکانو پاکانو ټول لګوي چې هر حجي عمرې له سوکلاک شي الله دې ول تاسو سره د ما بیا بار کوي دلته خلق په مقام ابراهیم سره بیا منځونه کوي دا مقام ابراهیم څه شي دي تاسو علماء له تاسو کوي د حجیانو له تاسو کوي هغه به ته ویل چې دا یو کانه دی او پسیر غونډه کې مینار په شکل باندې د بیت الله شریف د دروازې په طرف د باب الصفا طرف ته لګیدل دی په دې مطاف کې لګیدل دی نظر تسوال راځي چې د کانی ته الله دومره لوی عزت ورکړ یو خدا سے متوجه وړ دا خبر دی اهم دي یو خدا سے و چې اسلام او دین د کان نه خلق منع کول چې بت به سجدي نه کې او وکم داسې راو چې د اسلام د مونږ ته بازي کانی خوښ د دې کانی تعظیم کوه دلته سر په سجده کې موږ مقام ابراهیم یو کانی دی نو آیا دا کانی فرشتو د جنت نه وروړي نه جی آیا دا کانی جبرئیل علیہ السلام د اسمان نه وروړي نه جی دی کانی ته د دومره لوی عزت ملو دی دا کانی د کوم ځای نه راغلی یره جی دا د مکی معظمې د سرزمین یو عام کانی یو ګمنام کانی یو بی قدر او بی قیمت کانی او هغه وخت چې کله د ابراهیم علیه السلام د قدم سره نه دی لګېدلی او چې کله د ابراهیم علیه السلام د قدم سره نسبت راغی او هغه پرې ودرېدلو نو دې کاڼي ته رب کریم دومره لوی عزت ورکړ چې خپل محبوب ته مو د هغه ټولو امتیانو ته په قرآن کې فرمایي چې تاسو راځئ د مقام ابراهیم سره ما ته په سجده باندې پرېوځئ اوس دا خلک راځي د مقام ابراهیم په خوا کې په سجده پرېوځي نو دې کاڼي کې خپل کوم حسن نشته کوم قدر او قیمت نه لري خو د ابراهیم علیه السلام د قدم د نسبت د برکت نه قیمتي وګرځېدو ورکه د ابراهیم علیه السلام د قدم د برکت د نسبت د وجه نه یو کاڼي قیمتي ګرځېږي دا خو د هغه د قدم قیمت دی قدر دی عزت دی راځي د خپل محبوب د قدم عزت وګورئ په دنیا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې مدینه منورې ته نوتلو هغې ته د یثرب ویلو دا د بیماریو خاورو خلکو به ترې نفرت کولو خلکو به ترې کرکه کوله خلک به ترې یېرېدل یره به یې کوله چې کله د الله محبوب مدینه منورې ته راغی تشریف یې راوړو نو بیا به یثرب ته مدینه ویله په مدینه منوره کې د مبارک په دې جومات کې یو ځمکه ده هغې ته ریاض الجنت وایي نوم هم اورېدلی دی ریاض الجنت د جنت باغیچه دلته یو حدیث مبارک هم په دغه ریاض الجنت کې لیکلی دی او دا حدیث د نبي علیه السلام د خدای فرمان دی مبارک فرمایي ما بین بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه زما د کور او زما د منبر په درمیان کې یوه ټوټه د ځمکې ده او دا د جنت باغیچه ده دا جنتي ځمکه ده اوس سوال دا پیدا کېږي چې آیا په مدینه منوره کې دغه ځمکه فرشتو د جنت نه راوړې ده نه جي د دې خاوره جبریل علیه السلام د اسمان نه راوړې ده نه جي د دې قالین او کارپېټ او د دې تیل او ماربل د اسمان نه راغلي دي نه جي دا خو هغه ځمکه وه چې خلکو به ترې خوف کولو خلکو به ترې نفرت کولو خو چې د رب کریم د محبوب قدمونه پرې ولګېدو د حضرې د بېبي عایشې صدیقې حبیبیې نه راوځي محراب منبر ته راځي په دې ځمکه راځي که د محراب منبر نه کور ته ځي په دې ځمکه قدم ایږدي که د ابراهیم علیه السلام د قدم د شرف د برکت نه رب کریم د مکې د عامو کاڼو د مقام ابراهیم جوړوي نو رب کریم د محبوب د قدم د شرف د برکت نه د یثرب د سرزمین د ځمکې نه د یثرب د هغه یوې ټوټې د ځمکې نه چې مبارک قدم پرې ډېر لګېدلی په دنیا کې د الله محبوب د قدم د شرف د برکت نه الله د جنت باغیچې ته جوړې کړې دي ابراهیم علیه السلام د قدم سره نسبت لرونکي کاڼي د مقام ابراهیم جوړېږي قابل تعظیم ګرځېږي زما د محبوب علیه السلام مبارک د قدم نه نسبت د برکت نه د عامې خاورو نه په دنیا کې قسم دی د جنت باغیچې جوړې شوي دي ریاض الجنت جوړ شوی لږ سوچ وکړئ دا د یو قدم شرف دی برکت دی چې وربخلی دی
دا ټول ذات په څومره برکت سوچ پکار دا غي مبارک سره د نسبت دغه برکت دی. عبد الحی لکنوی رحمت الله تعالی علیه خپل فتاوا کې لیکي وی لز زناور داسې دي چې دی رب کریم جنت ته داخله. سبحان الله سبحان الله. لز زناور به جنت ته هغه لز زناور کې اول نمبر وی د صالح علیه السلام اوخه د صالح علیه السلام اوخه دغه په معجزه دی یو کانی نه راوته دا اوخه رب کریم جنت ته داخله. د ابراهیم علیه السلام مبارک هغه ګډ چې اسماعیل علیه السلام په فدا کې ذبح کړي وي دا ګډ رب کریم جنت ته داخلي. او د سليمان علیه السلام هدهد یادې وي دا به جنت ته داخلي. د عزیر علیه السلام خر یادې وي دا به جنت ته داخلي. د اصحاب کهف سپی یادې وي دا به جنت ته داخلي. د یونس علیه السلام کب یادې وي دا به جنت ته داخلي. ډیر زناور په کتار کړي لس پورا کوي. په اخر کې فرمایي د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم یو خوا او دغه په فراق کې چې مبارک وفات شو نو دی خوراک سکاک بند کړ او بیا دا مو پسې دغه وفات شي وي دغه وخت د نبی علیه السلام مبارک چې دغه په فراق کې وفات وا هغه د زناورو کې یو دام د رب کریم په دام جنت ته داخله ګرځي. اور د نیکانو سره د زناورو نسبت راغی نو رب دومره غیرتی ذات دی چې یو سپین ته کې بیکار او خصیص زناور چې د اولیاء سره محبت لري او جنت ته داخل ګرځي. خر ته وګوره څومره بیکار زناور دی مونږ تاسو چې څوک ډېر کمقل یا غلط کارونه کوي مونږ تاسو ورته راغلو بخلو اخلو ورته کنه اخلو دا بیکار زناور مونږ جنت ته ځي. حالانکه الله تعالی د جنت د دې لپاره جوړ کړی چې د سپي او خر او خو ورته راشي کب ورته راشي او هدهد ورته راشي دې لپاره جوړ دی. جواب را کې دې لپاره جوړ دی. الله په قران کې فرمایي اعدت للمتقین جنت د متقیانو او پرهیزګارو او اولیاء لپاره جوړ دی. اوس هغه څه چې اهل جنت نه دي خر دې سپی دې اوښ دې هدهد دې کب دې وغیرہ وغیرہ دی به جنت ته ځي. دا ولې ځي؟ دا د اولیاء او د نیکانو د انبیاء علیهم السلام د نسبت د برکت نه الله تعالی دا زناور هم جنت ته بوځي. دلته چې کوم دی دا شعر وایي اے کریمه کې از خزانه غیب تو کبر ترسا وظیفه خرداری دوستان را کجا کنی محروم تو که په دشمنان نظر دارو. سبحان الله. سیسو پویږي درکې تاسو کې وړي دي آرام داسې وي چې پویږي ان شاء الله. اے کریمه خدای استاد رحم و رحمت ته خزانونه قربان شه. تا غزاد چې تش پرستو مجوسیان هغه څوک چې تاسو سره شرک کوي استاد ذات نه مني تا غیله عزت ورکې په دنیا کې هغه تم دولت ورکې په دنیا کې رزق ورکې هغه به رزق نه پرېږدي. نو ته چې په دشمن دومره نظر لري نو دوستان به تا څنګه محروم پاتې شي. سبحان الله. هغه څه چې اهل جنت نه دي او د دې نسبت د برکت ته جنت ته بوزي ته دومره مهربان ہے. نو چا د پاره چې جنت جوړ دي چې مسلمانان دي د محبوب امتیان دي نو چې ته یو خر اوس په وو خو ګډ جنت ته بوزي نو مبارک د امتیان به بنوا پرې دي. سبحان الله. الہ العالمین دغه نسبت د برکت نه ټول جنت ته بوزي. امين. ورونو ګناګار دي ګناه به د ټول نه کې خو عقیده مخرب او بیا خاص کر د پیغمبر علیه السلام بارک ډېر احتیاط کوي. قسم دې داسې هوار الوتې ده چې خلک په سیاست سره تاله ایمان اخلي ډېر په چل ولو هنر سره په خپلې چالاکۍ او منطقو سره ستا عقاید خرابوي. کله به درته وایي پیغمبر علیه السلام ته علم غیب نشته او دیوال ناخوس ښکاري نه خبرېږي نه. کله به درته وایي په نبي علیه السلام وسیله مه نیسه. کله به درته وایي قبر لا مه ورځه. کله به درته وایي د مخې دنیا نه ده پیدا. کله به درته وایي نور ورته مه وایه. کله به درته وایي میلاد یې مه مناوه. وایي دا خبرې کوي که نه کوي. کله وایي په قیامت کې شفاعت نشي کولی. کله وایي خپل نور نشي خلاصولی. کله وایي د هغه نه د نه کېدو یقین. کله وایي چې مړ شو نعوذ بالله خاورې وګرځېدو والعیاذ بالله ثم وثم. دا څومره خبرې چې تاسو سوچو که ټول د پیغمبر علیه السلام په شان کې لګیا دي. دا خلک خوارۍ نه باندې په مزه مزه کوي. اوس که دغه ګنده عقیده جوړه کړي نو قسم دی که سبا ته هر څومره چې کوم دی منځونو کې عبادتونه وکړي خو چې بنیاد نه وي ایمان نه وي عقیده دې خرابه شوه نو هندوستان خدای ناراض هغه کیسه به درسره بیا روانه وي. کوشش وکړئ چې دا کوم ښکلې سپېڅلې ښایسته عقیده مو د خپلو اکابرو مشرانو مور او پلار نه زده کړې وه همدغه عقیده راټینګه کړئ. دا کوم ملا چې لګیا دی د کفر او د شرک فتوې لګوي او دې نه پوهېږي دا مشرکان دي او بریلیان دي بدعتیان دي دا خبرې درته کوي او نفرت انګیز تقاریر درته کوي او په مسلمانانو کې خون خرابي پیلاوي که هر څوک وي د هغې نه ځان وساتئ.
اوس کته مولا پسې دې کافر کوي کته پسې هغه کافر کوي نو خبره ده چې هغه مولا راټینګه کوم چې عقیده ده هغه عقیده چې ستا پلار او نیکه دا کوم ایمان تا ته خوړل او د هغه عقیده او ایمان مطابق لګیاله کوم چې د صحابه راچره دې تر دې وخت راغله دغه مولانا سي په صدام شه نور په دین کې دوا او یا باطل ډېر جوړيږي نو کته دغه ډېر ټکر کې پریوته قسم دې سبب ایمان نه راځي تاسو ما درونه یو مشوره ده اخر زمان دی په دې کې ایمان بچول ډېر ګران کار دی دا سبب نه دی حدیث کې وایي دومره سخت کار دی لکه په تیز طوفان او هوا کې سړی بل ډیوه وړي نو دا بل ډیوه په طوفان کې وړل دا سبب نه دی یا په لاس کې اور او انګار اوس کروټي نیول دا سبب نه دی دا اخر زمان دی دې کې به خلک ترباسي ته به چا په خبرو کې ناراضي هغه څوک چې په مسلمانانو کې فرقه واریت پیداوي عقاید خرابوي د مسلمانانو خپل مشران بدګمانه ګرځي د پیغمبر علی السلام په سیاست کې به د بیان د تکي تاخیر به معنا چې کوم عقیده د خپل پلار او نیکه زده کړي و دغه عقیده راټینګونی سوچ دغه عقیده کوم مولا بیانونه بس دا مولا خوارونه شه قسم دې کړي نو ډېر د په بس لاړې سبب دې ایمان من ناسین سره مبارک فرمای اخر زمان کې په خلکو باندې داس یو وخت راشي چې د سحر مسلمان وي او چې ما خام کېږي د کافر ګرځي او بل فرمایي ما خام به مسلمان چې سحر کېږي کافر به ګرځي ځان نه خبر نه کو سره اخراغه د قسم لرو ډیر احتیاط وکړئ په دې مسلو د ایمانیاتو کې ګوره د خلک تاسو ته ماوي چې د مبارک په ذات پسې لګېدل اسمر خبر چې ما وخت تیر ته کې ټول دغه په ذات پسې لګېدل یو خبر اخیری درته کوم تاسو ته ډیر خلک وایي تاسو تاسو دې چرته وي نه ښکارې ته ورته وي چې زه استاد یې ورګل سي محترم فکور کې محفل میلاد او غیره ته ته به درته وي دا میلاد لا په کوم کتاب کې دی دا خو شرک دی او توبه انت د سو خور دا خو د خنزیر وخت دی خو اعوذ بالله اوس دا خبره شروع دا خبره به خلک او دا سړی تاسو ورته خور بمبي حرام خور بمبي ډیر سره خپل کړي او ته جهیز کوي او دغه پاک او خیرات چې د نبی علی السلام د ولادت په خوشاله کې د وغنا روانه لکه سوچو کې میلاد څه ته وایي دا میلاد چې دی میلاد داسې یو لفظ دی دا صيغه اسماعیلیه ده ظرف زمانم جوړیږي ظرف مکانم جوړیږي زید پیدایش یا وخت پیدایش میلاد پیدایش ته ویل شي توجه مو غواړم دې خوا ته ما طرف ته متوجه شي دا خبره هم بیا په دې باندې خپل بیان نه اختتام ورکړو عرب دي عرب مونږ تاسو په پاکستان کې چې کوم برث سرټیفیکیټ جوړو د پیدایش هغه ته برث سرټیفیکیټ وایي ایجوکیټډ خلک ورته دا نه مخې عرب چې دا سرټیفیکیټ جوړي نه وی شهاده میلاد د پیدایش سرټیفیکیټ هغه ته شهاده میلاد وایي میلاد پیدایش ته ویل شي مونږ تاسو دا خبره لګي په معاشره کې نن ډیر کې دا ډیره اهمه موضوع ده بس یو 15 منټو کې ختموم ان شاء الله شهاده میلاد میلاد څه ته پیدایش ته نو استل نشي مونږ چې څوک میلاد منو کو خلک وي دا خو تا شرک وکړو نو شرک به علو چې رب کریم په یو ورځ باندې پیدا وي د الله تعالی د پیدایش وس خلکو منځل او مناوله او دا د بل مخلوق ورځ د پیدایش منځل او منو کړي ول بیا شرک مونږ دا وایو چې د میلاد تصور توجه غواړم دا خبره ډیره اهمه ده د میلاد تصور د خالق سره نشي راتلی د میلاد تصور چې راځي د مخلوق سره راځي قرآن راواله قرآن له تاسو کو قرآن عظیم شان کې الله فرمایي لم یلد ولم یولد نه الله تعالی پیدا دي نه الله نه څوک پیدا دي د میلاد تصور خو د خالق سره نه راځي د میلاد تصور چې راځي دا د مخلوق خدا سره راځي د میلاد تصور د انسان سره راځي چې د نبی علی السلام میلاد مناوو موږ وایو چې د مبارک په دې میاشت کې پیدا دي د عبد الله سے پکور کې پیدا دي د امینی بیبي په غیږ کې پیدا دي بنو هاشم کورنۍ کې پیدا دي په قریش قبیله کې پیدا دي په خار د مکی کې پیدا دي د مبارک 571 عیسوی کې پیدا دي د مبارک په عام الفیل کې پیدا دي د مبارک د عیسی علیه السلام نه 1501 یا کال بعد پیدا دي د نوشیروان بادشاہ د تخت نشینه خیرنی کال باندې پیدا دي د ربیع الاول په میاشت کې پیدا دي چې څوک پیدا کیږي دا خدای دې کدا بندر جواب راکړي مونږ خدای میلاد مناوو دې د پاره چې سبا ورته څو خدای ونوي خلکو به عیسی علیه السلام میلاد نه مناولو عیسایانو نو په عیسایانو کې رسو خلک پیدا شو هغه د عیسی علیه السلام د تمره
کمالات الله ورکړي دا خدای الله زوی دی چا ورته خدای ویلو چا خدایان درې دي دریم پکې عیسی علیه السلام دی دا هغه میلاد په نه مناوېدو خلکو ورته خدای ویلو د عزیر علیه السلام کمالات خلکو وکړو دا هغه میلاد په امتیانو نه مناوو وروسته خلکو ورته خدای ویلو موږ د خپل پیغمبر علیه السلام میلادونه مناوو دې لپاره چې دې په دې میاشته کې پیدا دی د چا نه پیدا دی د عبدالله صاحب او بیبي آمینې رضی الله عنها نه پیدا دی په کومه کورنۍ کې پیدا دی د قریشو په کورنۍ کې پیدا دی په قبیله قریشو بنو هاشم کې پیدا دی په ښار د مکې کې پیدا دی په دې تاریخ پیدا دی تر نن ورته چا خدای ویلی دی جواب را نه دی جواب را نه دی چا هم ورته نه دی ویلی ولې ورته نه وایي میلاد مناول د شرک جړې کټ کول دی یاد ساتي کوم چې میلاد مناوي دا د شرک جړې کټ دی دې خلکو ته څه وایي تاسو د نبي علیه السلام سنت مبارک بیانوي د میلاد ذکر کوي دا هغې په دې د سنت تذکیرې ولې نه کوئ موږ ورته وایو وروره 11 میاشتې موږ د مبارک سیرت بیانو صرف د ربیع الاول په میاشته کې د ولادت تذکیرې د سنت ځکه کوو چې سبا خلک ورته خدای ونه وایي یا د خدای زوی ونه وایي او دا ځکه کوو چې د میلاد په نتیجه کې امت ته سیرت میلاو شو که سنت په نتیجه کې د میلاد په نتیجه کې امت ته سیرت مصطفی میلاو شو که د نبي علیه السلام میلاد نه وی پیدایش نه وی نو د نبي علیه السلام سیرت مبارک به د امت ته میلاو وی دا میلاد خو دا سیرت خو د میلاد نتیجه ده چې میلاد نه وي سیرت به کوم ځای 11 میاشتې موږ د هغې سیرت خلکو ته ښایو بیان یو میاشت خلکو ته میلاد منو دی به وایي دا کوم کتاب کې دی ورته وایي چې په کوم کتاب کې دا دیوبند کانفرنس دی که نه او په کوم کتاب کې د اجتماعګانې دي که نه او په کوم کتاب کې د بخاري د جلسې دي که نه او په کوم کتاب کې د قرآن دا جشنونه دي او دغه کتاب کې دې نه لاندې وګوره دا ذکر دي که پوهېږي که نه پوهېږي چې کوم کتاب کې دا یوم صدیق مناول شته په کوم کتاب کې یوم عمر مناول شته رضی الله عنهما یوم عثمان یوم عائشه یوم علی رضی الله عنه په کوم کتاب کې علماء دیوبند کنفرنس شته په کوم کتاب کې چې کوم دی یوم تاسیس شته دی په کوم کتاب کې چې د اسرار جلسې اجتماعګانې شته په همدغه کتاب کې لاندې پاڼه کې وګورئ همدغه خبرې ورسره ذکر دي چې میلاد المناول دی دی به وایي دا کتاب کې نشته نو چې هغه ستا نشته هغه مناول جایز دی خو چې هغه زه مناول هغه ناجایز عجیبه خبره ده کوم کتاب کې چې دستاربندۍ جلسې دي یو هغه کتاب کې باید فکري نه دا ذکر دي چې میلاد مناول کوم کتاب کې راغلي دا چا وایي چې دا مناول ته چې څومره اجتماعګانې کې مناول زه صرف دومره وایم چې اجتماع ده علما راغلي دي بیان به کېږي صرف په دې مجلس باندې نوم د محفل میلاد کېږي دا بیا شرک دی عجیبه خبره ده صرف په دې نوم باندې زما د ټول پروګرام شرک وګرځېدو چې کومه صدقه پکې د الله په نوم باندې کوم ثواب محبوب ته بخم دا بیا شرک د خنزیر غوښه وګرځېدله صد افسوس ستا په دې عقل باندې ستا په انصاف ورته وی په خبره پوه شوې که پوه نه شوې ټولو خبرو خلاصه او غرض دا دی چې د مبارک د ذات سره د څه نسبت هم راغلی دی قسم دی هغه د ډېر لوی شرف خاوند ګرځېدلی دی او هغه دا مبارک فرمایي په قیامت کې د ټولو امتیانو نه به د ټولو انبیاو نه به اول جنت ته زه ځم چې زه جنت ته نه یم تللی په تمامو انبیاو جنت حرام دی او چې زما امت جنت ته نه تللی په تمامو امتونو باندې جنت ته تل حرام دی یاد ساتئ د دې امت صرف د مبارک د ذات سره راغی څومره لوی شان وله خدای ورکړي او څومره ښکلی غمخوار او وفادار پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم د هغې د ذات سره دا مه چېړه یاره د دې زه اخري خبره کوم او انشاءالله په دې باندې بیان ته اختتام وکړم بس د قیامت په ورځ نبي علیه السلام فرمایي انا اولهم خروجا زه د ترمذي روایت دی د قبر نه چې خلک راپاڅېږي د حشر په میدان کې د ټولو خلکو نه به اول زه پاڅېږم اوس هسې خپلو کې یو خبره کوو هغه ده چې یاره یو لویه پروګرام جوړېږي یو محفل جوړېږي یو غټ اجتماع وي سټیج لګېدلی دی هر څه برابر دي خلک راځي ورته په ډېره لویه سطح باندې هغې کې چې کوم مهمان خصوصي وي دا مهمان خصوصي د ټولو خلکو نه اول راځي او که په آخر کې راځي په آخر کې راځي یا منځ کې راځي یا آخر کې راځي داسې ده که نه د دنیا رول دغه دی چې کوم د ټولو نه غټ مهمان خصوصي وي هغه محفل ته راځي سټیج ته راځي نو دی یا آخر کې راځي یا په منځ کې راځي سر کې نه راځي اوس دا چې محفل لا شروع نه دی څوک راغلی نه دي سم دا نشته دی او ته د ټولو نه اول هغه مهمان خصوصي راولې کښېنې نو هغه غریب په انتظار سترګې ته به لاره نیولې چې اوس به څوک راځي او کله به دا محفل شروع کېږي داسې به نه کېږي د دنیا رول دغه دی چې مهمان خصوصي په آخر کې راځي اوس د قیامت په ورځ باندې به رب کریم اولین هم راپاسې آخرین به هم راپاسې انبیا به هم ولاړ وي اولیاء به هم ولاړ وي صلحا به هم ولاړ وي
اولین اخرین کې به نیکان هم ولاړ ګناهګار هم ولاړ خو د دې ټولو د راتګ نه مخکې نبي علیه السلام فرمایي چې د قبر نه راپاسئ الله به ما راپاسي نو په کار خدا وه چې دې مبارکي په آخره کې د حشر میدان ته راوستی وي چې د آدم علیه السلام سترګې دغه طرف ته وي کږې وي او سل مبارکې ورته وکړې وي او د نوح علیه السلام د شیش علیه السلام د ابراهیم علیه السلام ټول انبیا ولې ځکه چې هغوی خو به دلته جرګم د قیامت راډېږي اوږد حدیث دی چې د قیامت د ورځې د ماحول نه د خلک تنګ راشي یو جرګه جوړي آدم علیه السلام ته به ځي اب نوح علیه السلام ته رالیږي یا ابراهیم علیه السلام ته موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته اخره کې به جرګه نبي علیه السلام ته راځي ټول انبیا به د جرګه د مبارک ته راستي د ټول عالم سترګې به د مبارک دی د انبیاو سترګې به دلته د اولیاو سترګې به دلته اولین اخرین سترګې به دلته سټونه به د طرف ته کاږي وي نو دې مبارک خو اول کې راتګ نو پکار چې دې راتلې د ټولو خلکو سترګې د مبارک ته وي نو دا به ډېر لوی عزت او اعزاز وي دې مبارک فرمایي د ټولو خلکو نه به د اول د قبر نه زه پاسېږم دا ولې دا یو نقطه ده او د دې جواب دا دی ډېر ښایسته جواب دی او هغه جواب دا دی ورونو چې دې مبارک رب کریم د حشر په ورځ د ټولو خلکو نه وړاندې د قبر نه راپاسي او خپل حضور ته راولي دې دپاره چې وروسته به ده پسې ګنهګار امت راپاسېږي او هغوی به زما د طبع د قهر نه او زما د غضب نه به یېرېږي دا ورځ ډېره سخته د انبیا به پکې نفسي نفسي صداګانې وهي نو چې دا غمخوارانو دا ګنهګار امت دا خپل غمخوار پیغمبر علیه السلام د حشر په میدان کې ګوري نو د دوی به څه غم او په خوشحالۍ بدلېږي که نه به بدلېږي څه غم به کمیږي که نه به کمیږي چې زما غمخوار ولاړ دی زما شفیع ولاړ دی زما مددګار ولاړ دی زما پیغمبر علیه السلام ولاړ دی زما رب ته به دې وړاندې کېږي شفاعت به کوي رب کریم په دې امت باندې دومره مهرباني کوي چې د دې امت د راپاسولو نه وړاندې هغه غمخوار پیغمبر علیه السلام راپاسئ مخه کې ودرېږي بیا به د امتیان راپاسئ یو مثال درکړم چې ستاسو ذهن دا خبره واري یاره یو مجرم دی او دې د عدالت کمرې ته د جج مخې ته ور روان دی او د ده وکیل په دې کمره کې موجود نه دی وکیل نه وي موجود وکیل دا نه راغلی او دا مجرم د جج دې مخې ته ورشي په دې جج باندې به په دې مجرم باندې به څه تېرېږي که ده په زړو ذهن باندې څومره توبه وي څومره پریشاني وي ته دپاره څومره بېچیني وي هر طرف ته ګوري چې زما وکیل صاحب څه شو یو ته وایي تلیفون ورته وکړه که نه وکیل صاحب ناوخته کوله جج فیصله ونه کړي جج اواز ونه کړي جج اورول ونه کړي خپله فیصله ونه لري هله وکیل ته نارې کړه که ته څه اعتماد وي په وکیل څه توقعات لري څه امیدونه وي چې دا وکیل راشي نو د دې سړي دا بوج نیم په نیمه کم شي کمیږي که نه کمیږي دا بوج یاره وکیل صاحب راغی خامخا دی به جج سره دلیل وایي دی به بحث کوي کېدای شي تاریخ ما ته بروالي زما ضمانت وکړي کېدای شي زما ګناه او زما جرم معاف کړي چې وکیل موجود وي مجرم بېچینه وي چې وکیل موجود وي مجرم بېچینه وي چې وکیل نه وي نو مجرم چې وکیل موجود وي نو مجرم بېغمه وي چې وکیل نه وي نو مجرم سخت بېچینه وي خو چې کله وکیل راشي نو د مجرم هغه بېچیني ختمه شي رب کریم به د حشر په میدان کې چې عدالت لګوي نو د ټولو ګناهګارو د راتګ نه به وړاندې خپل پیغمبر علیه السلام چې رحمت د عالم دی هغه به راولي وبېدرئ بیا به د هغې نه بعد یو ګناهګار امتي راپاسېږي له قبرونو د رب کریم حضور ته به راځي نو ورځ خو ډېره سخته ده رب خو به په ټولو باندې پروت وي حتی چې انبیا کرام به پکې نفسي صداګانې لګوي خو چې کله دا ګناهګار امتیان او دا نیکان او پاکان خپل محبوب علیه السلام وګوري نو څه ناڅه غم به کمیږي څه ناڅه رعب به ترې نه ختمېږي څه ناڅه به دوی ډاډه ګرځېږي څه ناڅه سکون او خوشحالي به ورته میلاوېږي هغه غمخوار پیغمبر علیه السلام به د حشر په ورځ د ټولو نه وړاندې الله تعالی ځکه د قبر مبارک نه راپاڅوي وما علي إلا البلاغ المبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.